دوستانو زما هم دونه زر نه خوښېږي چې زه تاسو له ویلاګونه کوم او ویلاګونه جوړوم او تاسو یې ګورئ. زما په خپله زړه دا غواړي چې د ورځې یو ویلاګ کومه او هغه بیا ټول خلک په تفصیل سره وګوري او بیا په بله ورځ باندې بل ویلاګ وکړم. خو بعضې وخت کې داسې پرمختګونه راشي چې سړی مجبوره شي یو بریکینګ نیوز راشي، یو داسې اهم خبر راشي، یو داسې اهم واقع راشي چې سړی مجبوره شي او بیا وایي چې هغه خپلو مینهوالو ته دا پیغام ورسوم. زمونږ کار هم صحافت دی او زمونږ کار هم دا دی چې مونږ د خلک د دې نه خبر کړو. دوستانو د هغې نه خو مونږ خبر کړی چې په مختلفو ویډیوګانو کې چې د سعودي عرب او د پاکستان ترمنځ ستراتیژیکه معاهده شوې ده. په سعودي عرب حمله به په پاکستان حمله ګڼل کېږي او په پاکستان حمله به په سعودي عرب حمله ګڼل کېږي. لہذا اوس پاکستان خپل ټول دفاعي ساز و سامان هلته په سعودي عرب کې هم ساتلی شي او د هغه ځای نه اسرائیل ډېر لنډ دی، د اسرائیل ګوټ ته لګېدی شي او اوس اسرائیل په سعودي عربو باندې د حملې کولو سوچ هم نشي کولی، ځکه چې اټم بمونه پاکستان سره د اسرائیل نه زیات دي. دغه بېوقفي ده نه کوي. اوس یو بل نوې خبر چې مې تاسو له راوړی دی هغه دا دی چې قطر، بحرین او اماراتو دې درې هېوادونو هم دا تابع کړې ده چې یاره موږ د پاکستان سره دفاعي ستراتیژیکه معاهده کوو. نو دا که سعودي عرب شو او بیا ورپسې قطر شو، بیا امارات شو، بیا بحرین شو چې دا د دنیا مالدارترین ملکونه دي. نو که دوی پاکستان سره په دې دفاعي ستراتیژیک تړون کې یو ځای شو نو پاکستان شکر دی د دوی د حفاظت توان هم لري او دا موږ سره نږدې هم دي او پاکستان صرف غریب دی، اقتصادي او معاشي حالت خراب دی. لومبۍ خو دې ملکونو نه پکار دی چې د پاکستان معاشي حالت بهتر کړي، ځکه چې پاکستان سره 7 لکه 10 لکه پېښور فوج شته، ښه نر فوج ورسره شته، ټرینډ فوج ورسره شته، دغه شان هوایي ځواک ورسره شته. د دنیا 1 نمبر هوایي ځواک ته پاکستان دی. هوایي الوتکې ورسره شته، جې تھنډر ورسره شته، F-16 ورسره شته، نورې بلا الوتکې دي ورسره، J-10C الوتکې به هم ډېر زر پاکستان ته میلو شي. دغه شان پاکستان سره جدیدترین میزایل سیسټم شته چې هغه ځان سره اټم بمونه موړی شي او دغه شان پاکستان سره داسې میزایل هم شته چې هغه په 400 کیلومتره کې مزل کوي، په گزار کوي، په 1500 کیلومتره کې گزار کوي، په 600 کیلومتره کې گزار کوي او په 3000 کیلومتره کې گزار کوي. خو که کله دا بیا معاهده خو زموږ د سعودي عرب وشوه نو چې دا سعودي عرب کې مونږ ولګو نو بیا به د اسرائیل مونږ په 300 کیلومترو کې ولو، د اسرائیل ګوټ به پې لګي. خو د دې لپاره اوس که قطر، سعودي عرب او بحرین او امارات مونږ سره دا معاهده کوي نو د هغوی لپاره به دا ضروري وي چې پاکستان په معاشي لحاظ باندې مضبوط کړي، ځکه چې مونږ د هغې ملکونو نه، د هغې مالي ادارو نه قرضې الو چې د هغوی واګې د یهودو او د امریکې په لاس کې دي. IMF شو، ورلډ بانک شو، دغه نور ادارې شوې. نو لہذا دې درې واړه ملکونو له پکار دی چې په پاکستان کې دونه سرمایه‌کاري وکړي او د پاکستان په بانکونو کې دوی دونه پیسې کېږدي چې مونږ د دغو عالمي مالیاتي ادارو د قرضونو نه خلاص شو. نو بیا د هغې نه پس تاسو ګورئ چې پاکستان سره چې تاسو دفاعي تعاون وکړئ نو دې مطلب دا شو چې که بیا چا په قطر حمله وکړه یا په بحرین حمله وکړه یا په اماراتو حمله وکړه یا په سعودي عرب حمله وکړه نو داسې به وي لکه چې په پاکستان حمله وکړه. او پاکستان تاسو ته پته ده چې هندوستان یو قمقلتوب کړو، په پاکستان د مۍ په دې میاشت کې حمله کړې وه نو د 2025 میلادي کال د مۍ په 10مه نیټه هندوستان له هغه جواب ورکړ چې په هغوی باندې اوسه پورې سترګې ګرځي، اوسه پورې په سر ګرځي، اوسه پورې ګنګستي. حالانکه د اسرائیل او هندوستان والا دواړو په یو ځای مونږ حمله کړې وه. ډرون پکې ټول د اسرائیلو استعمال شوي، پایلټان هم پکې د اسرائیلو راغلي وو. خو د پاکستان هوایي ځواک او د پاکستان ځمکني ځواک او د پاکستان سمندري ځواک او د پاکستان چې کوم سټریټیجیک فورس دی هغوی په داسې سر وګرځو چې تر اوسه پورې په سر ګرځي ګنګستي. نو اسرائیل چې کوم دی هغه د هندوستان نه لوی قدرت نه دی. نو دا ډېره ښه خبره ده چې دغه ملکونه د موږ سره ستراتیژیکه معاهده وکړي
او پاکستان د دونه پیاوړي کی چې دغه عالمی مالیاتي ادارو ته ضرورت پاتې نشي او جنگ منګه کوو او خامخا چې د مدینه منوره او د مکه شریفه لپاره مونږ جنگ ونکو دغه مقدس ترين مقامات لپاره مونږ جنگ ونکو دا وی حفاظت ونکو نو بیا مونږ ځان ته خورل کمزوري مسلمانان وایو